خجی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا هر کله پروګرام ملاقات کې را سره ډیر محترم الف خان شیرپاو صاحب دویمه برخه کې موجود دی. دا غوي سره خبره اترې کوو چې الف خان شیرپاو د ان ای 15 مینه چې کوم د قومي سملې سیټ ته ورسره د پی کې 15 پېته مینه امیدوار دی د قومي سملې ورسره د صوبایي سملې او د الیکشن د لپاره هڅه کوششونه کوي. خو الف خان شیرپاو الیکشن ولې کوي، انتخابات ولې کوي، زموږ ډیر خرور دی، زموږ ډیر خمشر دی. مقصد یې څه دی؟ الیکشن ته ولې راغی او ولې دا هڅه کوي، دا کوشش کوي، ځکه چې دا خدمت د چانه پټ نه دی، یو خپل هڅه کوي، یو خپل کوشش کوي. خو غواړم چې نننې خبرونه پروګرام الف خان شیرپاو سره وکم او دا غوي چې کوم جوخت ملګری دي، نږدې ملګری دي، ورسره پاتې کیږي، دا غوي هڅه دي، دا غوي کوششونه دي، دا غوي منډه ترنډ دي، یو ځای دي، تعلق دی، پیژنګلې ده او د دومره مودې نه د دوی ناسته ولاړه ده. نو آیا هغه کوم خبرې دي، هغه کوم ستونزې او مسایل دي چې هغه الف خان شیرپاو غواړي چې یاره زه چې دنو الیکشن وکما او یا وجوهات داسې سرال څه خبره تر رالی چې هغه وایي چې زه دا کوشش وکم چې زه د قوم د لپاره هڅه وکم، کوشش وکم، خدمت وکم. نو په دغه بابت سره موږ خبره اترې کوو. تاسو کولونه میسجونه پیغامات بم شاملو، خو په خاصه توګه به الف خان شیرپاو سره موږ خبره اترې کوو. دا غنه به د پوس کو چې یاره الف خان شیرپاو ولې غواړي چې زه د الیکشن وکم. نو الف خان صاحب ډیره مننه، پروګرام کې تاسو ته هر کله وایو او زما د فیسبوک نه دی وخت تاسو ټول دنیا ملګری ویني. ولې مجبور شوې چې یاره زه د الیکشن وکم؟ دا دومره غمونه، دا دومره مسایل، دا دومره چودون چې کې دغه کافی نه ده. ډیره زیاته مننه کوم سلمان شاه صاحب او د خپل ریډیو دلبر ریډیو د ټول منیجمنت. یقینا چې په نش وسایلو کې عمله کوم مقرره کوي او زما आवाज د خپل القی عوامو ته رسولو کې د سره ډیر زیات کومک او مرسته کوي. ستاسو وخت قیمتي دی، دغه وخت را کول. نو زه د خپل ملګرو د مرسیالو د دلبر ریډیو د ټولو ډیره زیاته مننه کوم. ما سره الفاظ نشته چې کوم عزت افزایی مې کوي او کوم ملاتړ مې کوي. سلمان شاه داسې ده چې څلېرویشت کاله صحافتي دور تیر که او په دغه کې چې کوم دی نو 15 کاله دغه دلبر ریډیو نه چې کوم دی نو خپل خدمات هغه ترسره کړل. الحمدلله تر دې وخته پورې زه چې همیشه پروګرام کوم هغې کې وایم چې زموږ د ټلیفون دغه لیکه د 65 15 093 هر سړی کال کولی شي. خو یو چېرته یو اداره ووایي چې الف خان شیرپاو راباندې ناجیزه شپارس کړی دی، الف خان شیرپاو راغلی دی او څه زیاتې را سره کړی دی، الف خان شیرپاو راغلی دی او د سیاسي پارټۍ نه څه مفاد اخیستی دي، نو بالکل په دغه پروګرام کې په دغه نمبر باندې کال کولی شي. الحمدلله داسې څه موقع مې چاله نه ده ورکړې او خو دلته مې په ریډیو پروګرامونه کړي دي، نو په خلاص مټ مې کړي دي، د یارې ترهې نه مې لرې کړي دي او د دې قام دپاره مې مسلې چې کوم دی نو اذان ته جوړې کړي دي. خو همت مې نه دی بایللی او الله پاک په هغې کې زه بریالی کړی یم. سلمان شاه څنګه چې تاسو خبر وکړله هغه مسلې چې هغه موږ د ریډیو د لارې خلکو ته په ګوته کړي دي، هغه موږ د خیبر نیوز د لارې خلکو ته په ګوته کړي دي، هغه موږ د سوشل میډیا د لارې خلکو ته په ګوته کړي دي، هغه موږ خلکو ته د اخبار د لارې په ګوته کړي دي. دې سیاسیانو ورته په بخو کتلی دي، خیم پې کړي دي، واده پې کړې ده، خو هغه قامي مسلې نه دي خل کړي او بلکې دې قام ته د 400 والو ته همیشه مسلې پریخي دي او وسایل چې کوم دی هغه ته نور ضلعو ته وړل شوي دي. خو هغې کې زه د کیډټ کالج خبرې وکړم، خو هغې کې زه د میډیکل کالج خبرې وکړم، او خو هغې کې زه د شوګر مل خبرې وکړم، هغې د مشینرو خبرې وکړم، د پیپر مل خبرې وکړم، دلته کې د ریلوے پاټک خبر وکم چې دا موږ ته انګریز یو ساسه پرېښې ده، د کپړو د میل خبر وکم. نو دا ټولې مسلې چې کوم دی نو دلته کې د جمهوري خلکو موږ ته په ګفټ کې پرېښي دي او ډیکټیټرشپ کې دا ټولې مسلې وي. بیا سیاست او صحافت ډېر ګران کار دی او بیا صحافي سړي له فیصله کول ډېره زیاته ګرانه ده، ځکه چې د صحافي سړي د هرې پارټۍ سره یو خپلې اړیکې وي. خو په دغه تناظر کې چې یاره دا خلک وعدې کوي د قام سره او هغه وعدو ته چې کوم دی نو بیا عملي جامه چې کومه ده نه چول کېږي، او هغه مسایل چې هغه د ریډیو د لارې نه حل کېږي، هغه مسایل چې هغه د دلبر ریډیو یا د ټي وي د لارې نه حل کېږي، د سوشل میډیا د هغې حل چې کوم دی په پارلمان کې دی، د هغې حل په دغه اسمبلی کې دی. نو ډېرو خلکو په ریډیو باندې کال سکول چې یاره الیکشن کې تاسو ولې نه ودرېږئ؟ سلمان شاه تا ته هم ویلي دي، زما بل ملګري ته هم ویلي دي، بل ته هم ویلي دي. نو فیصله مو کړله، میدان ته م رودانګل،
په نش وسایلو باندې په ډېر پرشر کې په دبو کې خو همت هم بینله او دغه امید دی دغه د قام سره واده ده خو خدای پاک موخه راکړه نو ان شاء الله مایوسه کوم بینه خلک د ووټ یو توله چې سلمان شاه چیرې زه ووټ چاله ورکم ډېر خلک خاموش دي نو خاموش خلکو ته خو وایم چې روزه ووټ واچوي او کرن لې ورکې او لبخان شرپو لې ورکو د لبخان شرپو د سلی رشتو کالو د دې رادیو د 15 کالو خدمات ځان ته مخه تکې چې شپر وځي نه د کتلې आवाज یې پورته کړي سلمان شاه تاسو هم به جوټي بمواله خوشپم د خلکو ته میسج ورکو ډېر خلکو چیرې علماء له ورکو نو بیا ورته زه دا واضح خوي چې د حضور صلی الله علیه وسلم شیخانو له ورکه تحریک لبیک له ورکه محمد امین باباجی صاحب له ورکه او ورسره چې کم دینو ډاکټر محمد شفیق امنی له ورکه چې دی وخت کې په پی کې 90 کې ولاړ دي نو په دغه کې هم تاسو ان شاء الله بریالي کیږي او دا خلک دي چې دوی همیشه چې کم دی د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاهی شوی ده خپل وینې توی کړی دي سخت برداشت کړی دي خو میدان نه پرېخي خو یو سړی و چې خدمت لور کومه نو ان شاء الله نه برانه چا زیات خدمت په 400 کې کړی وي نه بیرانه وکي خو یو سړی وای لکه په تیری سملې کې زه همیشه دا خبره کوم چې 15 شپته د سیمپیګان اسمبلی ته تللی دي چې خلینه اوپ نه دی وسته بلکې لوټ سپیکر له پوکې نه دی ور کړی نالب خان شرپو ان شاء الله خاموش نه پاتې کیږي ډیره خدا سپیکر برانه غل نه کینی صحیح ان شاء الله دغه مونږ غواړو چې ځکه چې دا تاسو دلته کم مهنت او کوشش کوي دغه سبال ته خو بهر حال اوریدونکو ته تاسو به کولونه کوي افغان صاحب سره بنوري خبرې کو خو زما زړه کې یو خبره دار چې ار یو سیاسي لیډر چې کم منګو ګورو ناغه وي چې راځه به دا کوم یو منشور وروړي علف خان شرپو په ذهن کې دا سه کم یو منشور ستایل دي ساتل دي سیوکړې دي سٹور کړې دي یره دا بکوم کده چاړخي او کده چاړه بدی د دې بیوسو د لچارو غریبانو منګو کتل چې تاسو کوم خدمات کوي کوم منډي کوي په سیلاب کې په زلزلہ کې په طوفان کې ایون چې په اړ یو صورتحال کې په کرونا کې تاسو ډېر منډي والدینو په تپوس مې دادي منشور راته لګ بیان کې د من کتون کې اوریدونکو تاسو ګوري سلمان شاه ډیر خپل سوال مو کو یو زما منشور دی یو د پارټي منشور دی د پارټي چې کوم منشور دیغه 25 نکاتی منشور دی پاره کې چې کوم دینو ځچن نکات هغه وېما چې علاج مکمل پری سره په اپریشن پری نه علاج مکمل پری تعلیم مکمل پری د عدل او د انصاف نظام ورسره عشر او زکات ته کور ته رسول بیت المال بحالول ورسره د عمر فاروق د ځانان خو د طرز حکومت جوړول دا سه نو ډیر نکات چې ما همیشه ویلي دي چې تحریک لبیک شانتي منشور سو کولاندې کی نو زه الیکشن نکوم نو د تحریک لبیک الحمدلله چې کم منشور دی هغه کې عدل او انصاف دی نظام بدلول چهره نه بدلول دا خلک تاسو وینئ چې دوی چهره بدلی همدغه کسان دي چې کله یو پارټی نه کله بلې پارټی نه کله بلې پارټی نه ودرېږي بل یو سړی و چیرې دا منشور وادي خوار سړی کوي د عمر رضی الله تعالی خو د طرز حکومت راوستل علاج او دا پرې کول او دویم دا وعده کوي نو تحریک لبیک وعده کوي خو وعده د الله وړاندې کوي وړ غواړي د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم په نوم باندې هغه ثابت کړی دا پسونو جوبل شو پسونو په فیض آباد کې په پنډه کې په لاهور کې هغه شهیدان شو خو همت بینل چې د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاهی چا کړی و نو ریاست ته ډټ کې ولاړو ریاست په قسم خربې وکړې تر دې چې نن په فیسبوک باندې د تحریک لبیک نوم هم نشي لیکلی دا حضور صلی الله علیه وسلم نه زمونږ جان مال تن من دن بچی هر څه قربان او دوی ثابت کړه چې نن په سوشل میډیا باندې نوم نشي لیکلی خو په میدان کې دي بعضې خبرې چې هغه د پارلیمنت نه بغیر نه کیږي ځکه چې موږ آیین منو دا په ټولو باندې واضح دی چې د تحریک لبیک مشرانو د عمل آزاد کړی دی او د عمل لپاره قرباني غوي ور کړی دي دا موږ سره یو ډیر لوی تاریخ پروت دی چې بل یو پارټی داسې نشوي دی د دې مشرانو چې کوم دی د ملک ازادي دوه کې ډیر لوی قرباني ور کړی ده دې سره اوس زما منشور چې کوم دی خو مال خدای پاک کامیابی راکړه نو زه همیشه دا خبره کوم چې د ډیرو سیاسي خلکو له خو بیانیه جوړی نو دا ول صحافي جوړی چې دا بکوم اوس صحافي چې بیانیه جوړی نو صحافي تخپل دغه مسلې معلومي لومبه چې کم دی 400 د سیلاب نظامات حلقه چې کوم ده کې خو یو سلور پولیس سټیشن دي د دې سلور پولیس سټیشنو د پی کې 65 د دې سه چوغان
د عوامو تابع کول د غټو خلکو نه چې هغه به حجره کې ناست دي هغه به حجرې ته ځي او هغې ته امینت زاري کړي او ما ته یې سېچو کال وکړه زه نوکري منم خو نخرې یې نه منم نو دغه سېچوګان دغه تاڼې دا به د ولس تابع وي او د ولس مسلې به روړي خو نه وي نو په اسمبلی کې هم پې خبره کوم پرس کانفرنس هم پې کوم ډي پي او له هم ځم ډي آی جي له هم ځم آی جي پي له هم ځم چې تا ماله څنګه سېچو راکړی دی چې هغه د خلکو جیبونو ته ګوري د میرټ کار بې میرټه کوي نو د سیلاب نه د خپل حلقه محفوظه کول دې کې شابړه بابړه شلګره دا ټول علاقه چې کومه ده دوی ځان له مزدوري وکړي ځان له کور جوړ کړي ځان له کالیو سر سیلاب پې راشي هر څه ته یوسي بیا ورسره دا سیاسي خلک ورته په بخو بخو ګوري خو دغه انجیوګانو یې څه خدمت وکړو ویې که خو ویې نه که نو نه دوی ته زمیندارانو ته خوره میلاویږي نه ورته فصلونه میلاویږي نه ورته بل څه میلاویږي دویم ډېره وړه مسله ده دا ټس سینه دا ځله شوې ده خو د 400 اسپتال ته نه یې مارایي راله نه سیټي سکین راغی او نه ایکو راله دا د 400 دا کم خلک چې په الیکشنو باندې په کروڑه روپۍ خرچه کوي دا دوی غستیم شي خو دوی نه غواړي د دې قام څونه په مسایلو کې نو دا خلک خوشحالي زه یم چې زه د قام له وسایل روړم او دا خلک بیا ګیله نه کوي یا بل زمونږ یو صحافي ملګری وحید الله استاد د دې زمونږ د دې ریډیو سره خوا کې کور دی ایکو یې ورته ولیکله ایکو په دې اسپتال کې نه وه نو هغه دونو د دون د وجې هغه کور ته مریض روړو هغه ساه ورکړله او دا ډېره وړه مسله ده اسپتال چې کم دی نو دې کې ډاکټر په ځای کول او ډاکټرانو کمی پوره کول دې سره د تعلیم سرکاري سکولونو کې باترومونه نشته زه دغه انجینرانو ته دغه ټیکدارانو ته دغه امپیګانو ته د 21 په سلام کوم چې سکول کې ته 2 کمرې جوړې برنډه پکې جوړې نو خدای تعالی بندګانو یو باتروم باندې بس خرچ راځي دا هم پکې جوړ کې کنه نو اکثر ځینو کې د زمیندار او د استاد جګړه وي چې ماشوم باروزی پټی ته لاړ شي نو هغه دغه مسلې ورته وي نو دا د صحت په دې شلګره کې بیچوګانې نشته او چې کمی بیچوګانې دي هغه کې سہولتونه نشته دا کول زمیندار ته د اوبو کوټه نه پوره کیږي ځکه چې دغه اوبه زمونږ نه مردان ته تلي دا ډېره غټه خبره ده چې زمونږ 400 نه همیشه وسایل زی او مسایل لا تپریږدي نن څونه ځمکې خرڅ شوي په کار دی چې د اوبو وارونه د خلکو زیات وي د ګنټې په ځای 2 شوي او 2 په ځای 3 شوي وي هماغه ګنټه اوبه زمیندار ته میلاویږي زمیندار اجاره نشي پوره کولی ګاڼېګانو کې زمونږ ډېرې ښکلې ګوړې کېږي منډو ته لاړ شي هغوی سره څه کېږي نو یو انتظامیه د دې قام تابع کول ورسره چې کم دی د صحت تعلیم مسلې حل کول د عشر زکات بیت المال او ورسره دا علاقه د سیلاب نه محفوظه کول او غریب ته په هر ځای کې انصاف ورکول نو دا زما خبرې دي سلمان شاه راکړه او بل لستا شانتي ملګری دي را سره کم سېچو کم ډي اس پي کم ډي پي او کم اي سي کم ډي سي کوم سرکاري افسر چې ځان ته ډېره پلاتون وای نو په دې میډیا به د دنیا ته خیمه چې دا پلاتون دی د دا حیثیت دی او دا به ورته وایم چې صاحبه ته ډېر خانې نو نوکري پرېږده دلته ته نوکري کې نو نخرې دې نه منم خو نوکري کې نو د خلکو خادمې زمونږ په ټکسونو باندې تاله تنخوا درکوي د دې قام به مني دا ډېره غټه مسله ده اوس ته به وایې چې دا نور خلک یې ولې نه کوي ځکه چې یو غیر قانوني وسلې ګرځوي ځان سره وسله نه ګرځوم ما دې سېچو ته دې ته ضرورت نشته دی څه غلطه دنده نه کوم نه څه غلط کاروبار نه کوم چې پولیس به راشي ایوب خان شرپوم دغه دی نه دې څه پاتې کېږي خو نه د دنیا نه لاړه نو بس لاړه ورسره وابړې والا دلته کې اکسین ته غږ نشي کولی زریو ته غږ نشي کولی ځکه چې د غټو خلکو ځان ته سلور لیلونه لګولي وي نو دوی د دې خلکو خلاف خبره کوي ترانسفارمر دلته کې چې کم دنو وابړې لګي بورډونه په دوی لګي مرمت دا د دوی کار دی دا خلک دې ته محتاج کړي نن اور ترانسفارمر ته پاتې شو نن مرمت ته پاتې شو نو زه د قام ته ویم چې د 15 کال لپاره ځان غاڼه کوي په 500,000 روپے باندې ځان غاڼه نه کې په ترانسفارمر ځان غاڼه نه کې دغه بوت ته چې زه د ایوب خان شرپو ماضی حق مې په بلکې قلنګ مې په دونه خواري مولا کړی دا دومره مخنت او دومره سخت مورله تیری کړی دي په تاریخ کې صحافي په ډومړي ځل ولاړ دی صحافي د سیاست کې فیصله کول ډیره ګرانه ده نو په کار ده چې دغه سملې ته میولېږي دوی به بیا ګوري دوی بیا پارامي پله مزدوري دی کوي او ما په ځان شپر وځي وکړي او خاصه ما روجه مې نه ده کتلې ګرمي مې نه ده کتلې سخته مې نه ده کتلې خو د اختر ورځ مې نه ده کتلې خو قام لمه ځان ور رسول دي
صافي سلیمان در زړو نه وی چې الله دې کامیاب کړه خو کدی سلمان شاه ور در کو نو بیا کامیاب نه دا خو ما ګیرې دته خدا زره چې زمونږه رور دی زمونږ مشر دی شاه ریډیو داخل کړه کوشش اداري صحافیان ملګری وسره دي خډیر محترم صدر صاحب نصرت حسین طوفان صاحب را سره دي صدر صاحب ډیر مننه کوم قرباني درته وایم تاسو مننه د ریډیو دلبر د پوره ټیم هم ډیر سبا وای الف خان خپل موقف تاسو واورید او تاسو زمونږ ملګری دي نو څه پیغام مو دی نو علب خان به خو مطلب دار چې د تیر شو سریرشتو کالونه په دې فیلډ کې د خدمت په فیلډ کې جی چې هغه مطلب دار یو د یو انجیوم و علب خان شیرپو فاونډیشن دا غي پلیټ فارم نه مطلب دی چې ځان ل خپل یو تاریخ لري به حیثیت ته صحافي خپل یو تاریخ لري خو په خدماتو چې کم دینو په 400 کې څه چې په غونډه صوبه کې مطلب دار چې د خدمات شته هغه د 2010 سیلاب مطلب دار یا د تیر شوی سیلاب یا په هر رمضان کې دی پوټ پیکیج ورکړي مطلب دار چې دا غین علاوه بیا په اختر کې طرز قرباني د غوخه پوری او د کپړو د جوتو مطلب دار چې ماشومان له نورو داسې په یتیمانانو بچو باندې تعلیم کولو د جهیز په مت کې خلکو سره هلپ کولو سلمان شاه به کې زه تاسو یم د وسره یو څو ورځې وګرځم نو بعد علاقو ته موږ لاړ شو نو هغه کور چې کثر وځي نو څو کوی زما د لور واده لري کړی څو کوی مال د کوټه جوړه کړی را څو کوی مال چار دیوالی دغه کړی څو کوی مال سالور مرلې زه غشتري څو کوی دین کلی کې مدرسه جوړه کړی را څوک د جمعات خبره کوي څوک نو مطلب دا په دغه حواله چې ګور نو علب خان چې کم دی نو یو ځلنده ستوري د خدمت پرانا کې او په دغه وجه چې کم دی نو عوام خوخی موږ داسې دینو کې ولیدل چې خلکو مطلب دا بایکاټ کړي چالی کلی چې بجلی دو اور دو چالی کلی گیس دو اور دو چا مطلب داری چې مهنگائی کنټرول کرنے کے بعد ووٹ دیں گے دا مختلف دغه خو چې کله د سر رابطه او دین او دغه پړومبي دل دی پیل تر اوتري صحیح بل مطلب داری د داسې پارټي نه چې داغه پارټي په 400 دل کې تنظیمونه یا صدات خاص ورکر نشته خو د خپل حیثیت او خپل مقام داسې سلمان شاه چې پاغه وته وجه وته خلک ترجیح ورکي او خلک وسره وادیم کوي یو مطلب داري د وټه والي سره ته چې موږ به تر ادم موږ بدل کمپاین هم کوو موږ بدل ایجنټ هم کوو موږ بدل ارسکو ډیره خده د الف خان شیرپو دغه ملګرو په اجازه په د کالونو سلسله شروع کو دغه خلک بورو الف خان شیرپو سے خپل پیغام ورسي خدا خلک اورو السلام علیکم جی السلام علیکم 091-6515-093 او حسن ایاز وی چې د الف خان شکریا ادا کو چې کوم پیکیجز دوی تقسیموي ډیر مننه کور دی ودان خوشاله او بعد اوسې دین له مقصود جان زمونږ د فیسبوک په لیکا او دین له صابر بالاګړې سلامونه کوي ګلزار دی مونږ سره شیراز خان دی اخونزاده عمر مولانا دی او چې الف خان شیرپو زمونږ رور دی نو خوشاله او بعد اوسې رورا زمونږ رور دی الف خان شیرپو سره وخت دوباره ذکر اعظم چې چونګې دوی سره رزي کمیري او خپل کمپاین خدرس کې چلی الف خان سب ډیر خلک وای چې مونږ اور د سره استعمالونه او داغه وجه تاسو معلومه ده چې شپږ او یا کال کم ټنې ورده دغه سیاسي ګوندونو تیر شوی د ناس تاسو په مخ کې دي په سټیج یو خبرې پارلمان کې چې دن لاړ شي بیا خبرې بدلی وي بیا الته د بریانې او د نروغ وخو د دې د ارزان خوراکونو نه مزيخلی په مس کې په قومي سملې او په صوبایي سملې کې او د دې خلکو غو مسایل جو کې تو پاتې شي چونکه طوفان صاحب را سره ناس موږ ډیر ماشومان او چې صحافت کې د دوی یو لوی نوم دی او دوی ډیر لیکل کول خبر به لیکم اکثر احتجاجي مظاهرو کې بدیل دل او موږ پیدا چې دوی په صحافت کې راغلي نو دا ما د پارم د اعزاز خبره ده خو تاسو ته هم چیرې اکثر خلک اوټ ناشي نو دغه هغه خلکو له بس پیغام ورکوي دا سده چې خلکو کې مایوسی ده خلکو سره وادي شي وي دوکي ور سره شي وي دی ګرانه کې یقینا چې 200 روپے مزدوري او ملاویږي خو نه ملاویږي خلک په دومره شش او پنځ کې دي چې زبچول سي روړه پیدا کوم کنه زله سیاست او جلسي او ټونو دا واغه خو اوټ یو پریزه ده ګوره چې دوه کسه ولاړی کنه یو تانه یو لاس کټ کوي یو بل نه دوه لاس کټ کوي نو دی یو لاس والا دا خو غنه د لورکه زه د خلکو ته دا وایم چې دا کم مایوس دي زما خو به نه گاډي نه به میکرانی نه به دا زما به نه گاډي وي نه به ایجنټي نه به بل څه داسې دغه وي لاړ شم په دغه گاډو کې دې خلکو ته وښایې او دې کې انا عزتو کې چې دې خلکو تاسو سره وادي کړي دي مایوسه کړي دې ته ثابته کې چې موږ یو غریب صحافي چې تر اوسه پلیکس خدرې په 400 کې نو لګېدلې اسمبلی ته مو لېږه موږ بیا داسې کول شو داسې انتقام کول شو خو د خلکو انا عزت څه دي چې زه به پلانکی لیډر له ووټ ورکوم پلانکی دا څوک چې ورکوي نو زه بدله ورکوم سوالي
لیډرشپي یو خبره کیږي او بل دا چې 15 کال بیا په دې باس مباحثه کیږي چې راسملولې مې نه وي د لمې ګټلې نه وه د قام مسلې په ځای پاتې وي خو صرف دا خبرې چې د لمې ګټلې نه وه زه دې قام ته دا وایم چې زما کوم حلقه ده د خپلې حلقې د ترقۍ دپاره دا کرین چې کم دی د دې د غاښ هم ډېر تېره دي د دې بدل انشاءالله مونډانو باسم چې چا د قام سره زیاتې کړې دي خو هغه افسر دی خو سیاسي دی راتلونکي وخت کې به دوی بیا د الیکشن نوم هم نه اخلي دی او خو اخلیم نو بیا په عملي توګه باندې خدمت کوي دا خانان غوړي تاسو له روزي نه او هغه پښتو کې خبره کیږي وي خان راته دلو وي په دې ټیم کې چې کم دی د لزیات راشي نو ته به دوکه شي بیا 15 کاله د نوي نو ته 15 کاله لپاره ځان ګاڼه کې نو ته کم مایوس دي کم چې وی ووټ نه چوم دوی روزه او چې دوی ماته ووټ واچو او په دې د الیکشن کې چې دوه یونین کونسل په ووټ واچو نو سړی ګټلې ده نو زه چې دوی را لروتل نو ان شاء الله زه دې سملې ته رسیدلم او دې سملې ته رسیدو سره به د دوی خدمت د دوی په درشل د دوی په چوکاټ باندې به چې کم دینو د دوی مسلې حل کیږي وخت ډیر کم دی هغه شان وسایل نشته کمپین چې کم دی دا الحمدلله په الله پاک لاک لا شکر وباسم چې دلبر ریډیو پلیټ فارم دی را سره او دوی راته دا یو سپیس راکوي چونکې زه همیشه دا خبره کوم چې دلبر ریډیو د ټولو سیاستدانانو دی هر سړی راتلی شي خپل موقع وړاندې کولی شي زموږ چا سره دا خبره نشته چې پلانکي داسې پلانکي داسې نه انتقامي سیاست کوو د هرې پارټۍ مې چې څنګه په سوشل ورک کې خدمت کړی دی دغه شانتې راته رسایي شته ریډیو ته کال کولی شي ریډیو مې دفتر دی 400 کې په یو دکان کې ناستم اجره مې نشته چې اجره کې ناستم او لیټر پیډ باندې ورکوم چې څونه په یو ټیم باندې یو کار کیږي سړی سره واړې تمزم تانې تمزم سکول تمزم بیت المال تمزم پاسپورت دفتر تمزم د نادره دفتر تمزم زما بیا بل سکار نشته دی دی وخت کې چې ما څنګه د مال ډېر خیاندې میاندې راغلي دي ما دانی دی کتل چې خور ته د کمې پاټي مور ته د کمې پاټي بس داغي ضرورت صرف تاسو مې ته کړې دي په ویډیو مې ته کړې دي چې بچی دي سودی کونډای ضرورتونه سدي داغي مطابق مول خبي لوسه خدمت کړې دي خیاندو میاندله خو دغه نوي چې دا خدمت مې نه کړې ودونه مې کړې دي سلای ماشينونه مې ور کړې دي علاجونه مې کړې دي په دې سټیشن کې په یو ماشوم ما صدیا لسلکو نه زیاتې لګولي په دې سر کې زخم د سلمان شاه ته بالکل دغه شانتي د یو شمیر علاجونه خو خلکو له مې आवाज کړی په 400 کې الحمدلله غټي غټي روغې زما په لاس شوي دي غټي غټي روغې دلته زه د کمپلینټ سیل چیرمن پاتې شیم دلته زه ډي ار سي ترجمان پاتې شیم دلته کې د ناقې خرکې د دامان ډیره غټه د سیاسي خلکم په ناکام شو انتظامیه په ناکام شو د دې ریډیو د مایک د برکت خلکو زما ډیر عزت کو نو چې څنګه هغه ټیم کې زما منلې ده او زما په وجه دومره غټه روغه کړې ده 302 روغې نو ان شاء الله خلک به ووټ راکړي او زه هم خو چاله ورور رسم خو ورونه رسم په خپل خلکو ته چې علب خان شیرپوم ولاړ دی فائدہ دا نه ځان ته نه کې چې علب خان کوم راغل نو زمې ته پوس نو کړي نو تاسو غم خادي دا ضروري روزي لګي دي ضروري کار څه دي اجتماعي کار او کرن مسلې خلکو او مسلې چې خلکې نه دخل دا کرن دي دا ټول نخي ازموشي وي دي دا یو کرن زبر ډرایور مو د خپل خلک برابر پسې وي چې کم ځای کې نه کې نو سره د بلډینګ نه دی د دې بلډینګ په کرن کې چې ټول لستا بیا ماته 400 کې اجت سدي ضرورت سدي دا خلک تعلقات نه خرابوي د انتظامی سره ځکه چې دوی خپل دندې وغه دندې چې غزمون د بچو پندې دي تحریک لبیک ازموشوي نه دي نه پکې ایس پروشته نه پکې سودخور شته نه د غلط سړی انویسټمنټ بزان کوي او نه د غلط سړی اوټ غواړي زما سره به د کوم خلک اختلافي په 400 کې الحمدلله دا ویم چې دی ایسیانو دا کم چې زمونږ د بچینه هسپتالونه ډک دي زما په کور اډز وکړي محمد بینله څنګه چې مانه به دا مایک چې کوم دی الله بران تاسو کوي زما له الله پاک چې کوم دی دا سارا کړی د ماته یو کار والا کړی دی د صحافت نو خاصه ما زه په سملې کې څنګه غلې پاتې شم چې زما په علاقه کې یو څه چو بدمعاش یا یو بل ویو د قام سره زیاتې کوي نو سوال نه پیدا کیږي ډیره بهتره ده او هلال جان کاکړ دی کاشف جان دی او عدنان دانی زمونږ یو ملګری دی غده بهر نه وی چې 0% اوټ چې دنو پول کېدل شي د زل پاکستان کې بلکې مونږ خو چې 30% پورې مایوسی دغه وجه عدنان هم دغه خبره کوي چې الف خان شیرپو صاحب ته ډیر زیات سلامونه نو کور دی ودان ډیر مننه عدنان به ډیر مننه مهرباني او تاسو کولونه کول شي الف خان شیرپو سره خبرې کول شي د الیکشن حواله سره دنه تاسو کول شي تاسو چې سم موقفي او کوم پیغامي چون کې الف خان شیرپو زمونږ د ان 15 او د ان د بلکې د پی کې 15 نه د صوبایي او د نېشنل اسمبلی د قومي اسمبلی امیدوار دي
کرین یې نخه دا او داغه خدمات چا نم پټ نه دي کزي صفاتونه کوم نو زما خله وړه ده خو بلکې داغه کردار داغه منډه ترنډه داغه کار زیار سیلاب زلزلہ کې او داغه خدمات تاسو ته ښکارا واضح دي د دوی په اجازه د کالونو سلسله جاری ساتم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت څوک خبرې کې چرته نه؟ مصطفی څنګه شئ؟ الحمدلله. غیر محمد مجید خاص به هجی تاسو علم خان سلام سلام کوم او زموږ د نفس حسین سلام سلامونه. ډیره مننه وعلیکم السلام. موږ په دې کې چې تاسو مسایل زیات دي کنه او د پاتې مشرانم پاکستان او څنګه به تاسو خپل راکنه جی او تاسو په دې پوهیږئ او جو ته ټول یو بل دا په ما خبره کړو ما څه په دې لپاره به څه په هغه کوم چې به لري نظام تر اوس کې دی مسافره چې نور بيجي نشته هم خپل ټول رشته مسافره چلا کنه صحیح ده. موږ په تلې موضوع هم خادم ده موضوع د خبره کومه دا صحافان ورو لبخان به ورولې ټول سره کنه د دې په تعاون سره ولاله په ټول لبخان دا خبره کوي د کسان په توګه هم کوي او تاسو د مشر مسره دي او تاسو د صحافان چې کوم دي رشته دی ودرولې او تاسو په مسله معلومي تاسو په خبرو په بیا په کار داري چې دا خو پاشي. صحیح ده. چې دا مسله تاسو څه کوي د کس په دې خبره تاسو په دې خبره وکړي په دې خبره وکړي چې دا ساعتن او کټ سره ولاړ دي کدا د سره باندې پستی ډیره ښه مسایل خو دې دا پیش کوي یا په دې باندې تاسو څه زیاته تفسیر وکړي په دې خبره کو طوفان سے په دې خبره کوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه. صحافیانو سره ملاویږي عام خلکو سره ملاویږي خلک وایسو موقف سره خوشاله دي تاسو باندې. امید رادیو یاسین صاحب چې کوم دنو ماته کالو کومالته پروګرام کو دا ما په ډیره خوش قسمت او ټول صحافیان موجودو ډیره مینه را لراکړه. صحیح ده. بیا چې کوم دنو سرتاج جی صاحب هغه بوتل ما ولته کې چې کوم د خولي پروګرام را لوکو مو خیر لراکړه نه هلته کې پروګرام صحافیانو مشرکی یو اداره لري محمد چې کوم دنو خو زما د ممزه یونین اف جرنالست چې کوم دنو صدر دی ناغره سره خکلک ولاړ دی دغه شانتي سبزلی ترين دی د ګنداره یونین اف جرنالست صدر دی نو هغه دی نصرت حسین توپان دی د خپل شاهین یونین اف جرنالست چې کوم دی د تنظیم د ډیر مخ کې بابا صحافت دی نو دیره سره چې کوم دی نو غني د سونه د صحافي له فیصله ډیر غرانی پدې چې د ټول سیاسي پارټو سره تعلق ویل غالب خان نو د غالب خان نه ناریغیدن نشته زمون خو یو ځای ناس تاسو د یو بل دوک درنه خبر یو او صحافي ته همیشه چې کوم دی نو کله دې څوک خپوي چې چا صفت کې هغه ته خوشاله وي چې او څوک ته دغه دشمن وي د سترګو ازغې وي. صحیح ده. دلته کې زموږ صحافیانو ته په دومره وخت کې چا ولا سکالیونی ورکړه چې زه د سملې په دې پلیټ فارم وایم چې وروره د 400 صحافت چې کم دي د پټي ټوله پښتونخوا کې دلته کې غټي سیاسي پارټي هم دي او بنیاد دي زما چې کم دي نو غټه زمکه پرته ده خو ما درجه په پلاټونو په شکل کې مال ورکه کنه دلته دا چې خبره لا تر اوسه چانه ده کړي زابلو مردان ته لاړم خجی زه پرويز چې کم دي یو پلاټ ته بوتلم دا نن نسلور کاله مخکې خبره ده اوس چې کم دي داغي پلاټ قیمت 75 لک هغه ټیم کې 48 لک دا زما پنشن دی نو صحافي چې کوم د توپان سه چې په 15 اخبار دې ټیم تر رسید ځان لیکور کې کمره جوړه نکړه نو خود د یو پلاټ ملوشي نو دا د دې سیاسي خلکو بس داسې شی وزمکه خو سرکاري ده کنه د جیب خو نه ورکي زمونږ له ترسه یو کالونی اعلان وکړو نو ان شاء الله الحمدلله صحافیان سره کلک ولا مطلب موږ ته مساعدو چې زمونږ بم سو شي ان شاء الله دغه زم لیکن په دفتر کې په دې سره باندې پیګو نو کلک را سره ولاړ ټول صحافیان ډیر زیاته بهتره د عزت تاسو له موقع بار ذکر در کوم چې به همس کې چون کې تاسو اکټیویټیز ډیر زیات دي صافي سليمان سبوي چې زبردست الف خان سلمان شاه مرجان علي او داس نور صحافیان ملګری ارستون ځکه موږ ورته کال کړی نو حاضر شوی دی بالکل زمون کوشش ده زمون حسد ده عبدالله خان شرپاو خپل ځای لګیا دی برجانبی خپل ځای لګیا دی جاوید محمود صاحب خپل ځای لګیا دی د چا چې سوست هغه کیږي موږ چاته دانو چې موږ زه خلکو تم دایم خار چاته کوي سو خپه کوي ما زه تر اوسه جلسه نه کوم په دې جلسه نه کوم چې یو سړی ټارګټ کوم نه ګینه الحمدلله کلو را سره شمولیت وکړي کلو ډیر سکندر خان اګرا شیخ کلی بابړه شابړه دغه شانتي دولتپوره په دې بټګرام ناخه خرکه دامان دي ټولو کلو کې زو ګرځیدم دغه شانتي پړانګو کې په بابړه کې ګرځیدل
پړانګ کړی رانه پاتې دی خو نه سټیشن پاتې دی بیګا نجیم آباد کې ګرځېدلم نجیم آباد خلکو ښه مینه راکړه ډېر کلي رانه پاتې دي داسې چکوت مانځی رانه پاتې ده ترنو کې چې کوم دی نو پوره نیم ګرځېدلی کوټ کې نیم ګرځېدلی نو ټولو خلکو ته دا وایم چې کیدی شي ډېرو ته ونه رسمه خو دا به ځان تانانو جوړوي چا سړي ترقي به نه کوي تعلق یاره ام پی ای مینه سره زه تعلق جوړوم که نه د ځان دپاره که نه د ځان دپاره مه جوړه کوئ اجتماعي چې په کوټ کې په ترناب کې کم کالج دی انشاءالله دا به په پوري توګه باندې دا به سر ته رسي د دغه ځای خلکو ته به روزګار ملاویږي حلقه زما ده زه پکې نه د شرپو نه کس راولم نه پکې تنګي نه کس راولم د دې حلقې کس په دې ځای کې او نه به خان په میرټ باندې به چې کوم څوک حقدار دي هغوی ته به جاب ملاویږي نو زما کارکون خو نشته کو کلي کې به کینو کمیټي به جوړو هغې کې به د هرې پارټۍ خلک موجود وي د هغوی په صلاح مشوره به کار کوو چې وروره انفرادي سوچ مه کوئ اجتماعي سوچ وکړئ دا به خلکو ته یو سیمپل شي انشاءالله راتلونکي وخت کې به چې کوم حقدار دی بیګا زه په نجیم آباد کې یو کس بوتلم ایم ایډ یې کړی دی ماسټر یې کړی دی هغه وایي چې لا ما بجلي نه ده لیدلې په ډیوه باندې فضلالله نامې ده کور ته یې بوتلم چې را باندې اوس کله په ټول کلي کې را سره وګرځېده ویې ټولو خلکو را سره وعدې وکړئ او په برنډه کې اوسېږي چې دی خو ورته څاروي دی او دی خو په دې یخنۍ کې په برنډه کې اوسېږي او دومره تعلیم سره هغه سره هېڅ هم نشته دی خو ما سره وګرځېده او کمپین هم درله کومه په دې نه چې ما له بس نوکري راکړې یا دغه خو ریډیو یې اورېدلې دی او زه یې پې اورېدلی یم دغه شانتې ابراهیم چې کوم دی نو په نجیم آباد کې نو دا له سره وګرځېدل نور چې کوم دکان ته ورلو ډېر عزتمند خلک دي خلک راته دا نه وایي خوره پارټۍ کې دي خو په جمعیت کې دي خو په جماعت اسلامي کې دي خو په پیپل پارټۍ کې دي خو په پی ټي آی کې دي خو په ان پي کې دي نو د چو دغه ساتې کړی دی او کله را سره پکې وړوکی غټ کوي درناوی درکوي انشاءالله د ټولو مې خدمت بیلوسه کړې دی په کار ده د دې ټولو پاټو اوازونه مې دلته پورته کړي دي او ټول دا سره دې وخته پورې خو دغه دي خو چې په دې وادي وي نو دا ورته اډوانس کې هم چې ګټلې مې صحیح ده انشاءالله ډېره ښه ده 0916515 تاسو بچي اوس کې زه به واپس طوفان صاحب اړخ ته راشم دغه زر محمد لالا چونکې زمونږ یو ډېر ښه مشر دی کله کله په موږ تراخه سوالونه هم کوي خو یو ډېر عجیبه سوال وکړو چې صحافیان د الف خان شیرپو دې فیصلې ته په کوم نظر ګوري نو د یو چارزي د صحافیانو مشري کوونکي په حیث څه موقف مې د دې حوالې سره ستاسو نو سلمان شاه به دې وخت کې مطلب دا الف خان به خپل چارسدې چې کوم صحافتي تنظیمونه لري هغې ټولو خو مطلب دا دی وبله سرتاج جی صاحب ځای کې د پروګرام وکړه د 400 د یونین اف جرنالست صدر هم دی او د پریس کلب غټ غړی هم دی دغسې سبزعلي خان ترین دوی یاد کړو نو هغه مطلب دا چې د ګندهارا یونین اف جرنالست پریزیډنټ دی او د پریس کلب مطلب دا چې پریزیډنټ دی حاجي فیض محمد یاد کړو نو هغه د محمدزی یونین اف جرنالست مطلب دا چې صدر دی دغسې الکترانیک میډیا اسوسیشن والا چې کوم تنظیم دی جاوید محمود دی مرجان دی محبوب دی محمد شاه دی جهانگیر دی اجاز خالد د ټولو مطلب دا چې د په خپل ولا دعوت ورکړی دی او پروګرامونه یې ولا وکړلو زما تایید کننده او تجدید کننده هم صحافیان دي بالکل او ټیک خبر دا یو ملګري دي نو صحافیان خو سره ډېر کلک ولاړ دي تاسو په خیال زمونږ د طبقې نه اول ځل یو سړی دومره غټ ګام اغوستی ځکه چې دې خلکو سره خو د ځان دپاره ټیم ني نو څه کول پکار دي څه پیغام نو پیغام خو دغه دی چې مطلب دا چې یو چانس ولا ورکول پکار دي او صحافیان ملګري خو سره ډېر کلک ولاړ دي ځکه چې صحافیانو سره مختلفو حکومتونو کې د دې علاقې منتخب خلکو وعدې کړي دي سلمان شاه به ته خپل هم د پریس کلب ممبر یې موږ ولې محروم یو د میډیا قانون نه موږ ولې د انفارمیشن ډپارټمنټ زموږ بچي د ایجوکیشن او د هیلث نه دا شته مختلفو پریس کلبو ته ملاویږي موږ ته نه ملاویږي زموږ دپاره چا آواز نه ریپورټ کړی نه مې نه ام پی ای د دې علاقې مطلب دا چې غټ سیاسي قیادت شته بنیاد دلته خو د صحافیانو د ترقۍ د صحافیانو د فلاح و بهبودو د صحافیانو د میډیا کالونه د پاره چا आवाज نه ریپورټ کړي نو امرګری کلک د سره ولاړم دي چې ډیره د طبقې نه دي مطلب دا دی خو به د आवाज پورته کی په دغه اسمبلی ان شاء الله ډیره بهتره خبره موږ طوفان صاحب ډیره مننه او زه اوریدونکو ته هم چې تاسو کولونه کول شئ د الف خان شیرپو صاحب دغه منشور چې کوم دی نو به مخپړوان دی روزو او اجازه مرزي وي چې سلام روره ما پیجنې کنه نو الف خان شیرپو ډیر خپې جنې بیا وی چې الف خان بای کزما لایق څه خدمتي نو زه تابعدار اجازه مرزو کې را سره دی ولقه کې را سره دی اجازه چې کوم دی د پی ټی آی ډیر سرګرم رکن دی خو خخ پرست دی
او همیشه چې کوم دی موږ له مخکې ډېر پوسټونه کړي دي، نو ډېر تکړه لګ ته اجازه وي په خپل علاقه کې ان شاء الله وایه چې ثابت کو دي خلکو ته. سید ډیر خد 0915 الف خان شیرپو سے بچے هم کی ورسره به وختن په وختن سوالات مخه تکدو ځکه چې همیشتن چونکه دا سیاسي سړی نه دی، ډیر زینو کې سیاسي خلکو نه خلکو ډمور شوی دي او یو ډیر عجیب خبره وکړه سلمان شاه په سیاست پیګم نه چې خلکو سره سیاسي خبرې کو په خدمت یقین ساتو او دا د کټ ته چې دغه شی یو مسله راشي کنه نو خپل سوچو کا تام را اکثر ویل دي چې په دې ځای کې سکه او په دې ټیم سکه نو دا کټ نه لګه د وینو به د خوري چې را پاسم چیرې په چا سخته ده او زی خلکو لشم نه ولې ځان ورنه رسم زبردست دا خلک چې کم دي په دې یخنه کې د یخنې نه خبرې یو کمرو ته ورشي ما دغه وستا په کور کې فرنیچر هم نشته، نو ما ورته راځه چې لاړ شو کنه هغه اساسو والا نه دي زما د لاس لیر بورو په راغلي دي ایماندار بم دومره نه مخورا باندې صافي نه دي ځان راته خي زبردست. نو ځکه ویم چې پړم سارمان نشته نن اخرت ته تیار يم چې د دنیا نه لاړ شم، دا څه وسوک نشي ویلي چې یاره دا زری ام پی ای شم او ام ان ای د شم منستر ما دي خلکو له دې میدان تر دانګلی دي ما یو فیصله کړې خو تاریخ کې بیا غریب سړی نو درېږي خو د ما سره د وسایل غربت دا نه په موټو باندې مخیمه او ما سره صحافیان دي د ریاست سلورم استن ده، ما سره د قلم خاوندان دي، ما سره دلبر رادیو دي، ما سره خیبر ټي وي دي، نو ما سره خو دغه پاور خو ما سره ډیر شته دي چې نه دې ټیم کې یو سړی ته د چارټر سپارمر وسوځي اوس یې ورله پټیله پونټه کوموس پټیله دا خلک سوي چاندي براټوله الته برازي خو مونږ په یو ټیم یو کار کیږي به زه بیا صرف دغه ځای ته دغه شمه نو زه به دې ټیم کې زه د خلکو आवाज پورته کوم کنه خلکو له دغه شان مسلې خلکم ولې یو ځای ته لاړم دغه ځای کې د گورنر پروتوکول کې گاډیو بیګا د شپې 12 بجې چوتي پول سره پروت ورټا دی یو پکې لاس ماتي یو پکې چې کوم دینو ماشومان پکې خوګ دي زنانه پکې خوګ ده اوس زه دغه انجینیر ته دغه ټیکادار تم د یو وشتو په سلام کوم چې ته پل جوړه تا پکې مر لجاله پریخه ده چې د شپې وسوک راځي چرته پټه نشته دیغه زیړ کاغذ لګی کنه چې یاره هغه کام ورای یا احتیاطي تدابیر چې کوم ور کړی انشته دی د دې ټیکادار نو تاسو زه کول شم چې دې مې د لدی گریوانونی نو دغه گاډي سره مې دغه لاندې و د ساده لیسن د منسوقولو د باندې پوری ډي سي ته بناستې مو بیا سره د بوټانو غمیسته کېجم چیرې ورته د لسمو خبر کې چې د ټیکا غستې دا څه ټیکا ده نو دا خلک دا خبرې په دې نشي کولی چې دې ټیکادارانو په دې سیاسي خلکو باندې انویسټمنټ کړی دي نو دی به دغه لار ورکي په ما دې نه څوک انویسټمنټ کوي نه د چانه تمه کومه په خالی لاس ګرځم او بغیر پلیکس چې کوم د الیکشن کوم الحمدلله خپل ریډیو را سره شته ټي وي را سره شته صحافیان ملګری را سره شته سیستم روان دي ما سره خو د چا نه لګي نو په دې به نه لګي چې صحافي چې ار الیکشن حکومت راشي نه حکومت پس خبرې کوي ځکه چې وي د خپل وعده ور یادې د ان پی په حکومت کې ما وال خړلې دي پی ټی آی په حکومت کې زه په سوشل میډیا خټ ټارچر شوم خو ما همت نه دی بیلل ما خپل وادي نگران حکومت ته اوسه او نگران حکومت هم د جمعیت حکومت دی او دا ویل کیږي چې دا ګاډم د گورنر دی ما چې دی په الټه شي وي دا دغه به مونږ ته دا سیستم ورټیکو مسلمان شاه لکه ته ورشه د چوتي پول چې کم دی د کارګل مسلې ته اول جوړ کله شو دی ته ما د چاندي کټ کې خود دغه کې نیم کیلومتر سړک دی دا ټول سیاسي خلک پیزي راځي دی لما چانکر روړل بالکل یو پیر مې ولې 40000 روړل بیا مې روړل هغه مې په ټیکټر خواره کړل نو دا سړک چې کم دی د دې لپاره پندوم منزور شوی دی خو دا خلک د قام ته مسائل پرېږدي زوی ملک اجتماعي سوچو کې د خلکو ته وسایل پرېږدي مسائل ته ختم کې خو وینا چې دې به زما د اجرو محتاجي چې مال برازي چې مال نه راغلی سلام بکي او دا د پلان کې سیاسي لکه څنګه چې چرته دښمنی وي کنه نو چې په یو جره کې روغو کې ناغبل کس چې کم دی الکه په دې دا دونه روغ عمل چې الله په خوشحاليږي نو مونږه مسلمانان یو خو په نوم باندې اوس خو ډیر خلک چې کم دی د اسلام په نوم باندې نو زه ورته چې بیا تحریک لبیک نه یا رسول الله د پاټې نوم دی او د پیجنګلو دا او ډیر سخت تیری کړی دي او دغه پیرا ور کوي د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې چې څوک ګستاهی کوي دغه خلاف چې کم دینو आवाज پورته کوي نو پکار دا چې په دغه مور کې په خدمتي مور کې په आवाज مړ ډیر خدا بل ملګری و چې الف خان بای وټ یو پټ شه دی خود پاټې نه علاوه زما هارت فیورټ دی او تا کې هغه ټول ګډس موجود دي کوم چې یو کامیاب خدمتي سیاستدان کې ضروري وي اجازه مرزینو ډیر مننه ورو خوشاله اوسې د دومره خو پیغام او د اخلاقی انسان کردار هم دغه دی چې بخښلې خوږی خبرې کوي د فیسبوک د لاري زما د سوشل میډیا ملګری
چې سامره دی غیله دغه وضاحت کومه چې پروګرام ملاقات کې FM 93 دلبر رادیو 400 کې محترم الف خان شرپاو یو سر خبريال ملګری دی سړن کې ډیر زیاته تجربه لري او یو ډیر لوی سړون کې دی یو ډیر ښه کردار لري هغه تاسو به مخ کې دی په سوشل میډیا هم د رادیو د لارې د ټي وي د لارې صحافت کې د دومره مدته راکړو زمونږ صحافیان ډیر ملګری چې کم دی هغه د دوی سره ملاتړي کوي سپورټ کوي تاسو به مخ کې دي کردار تاسو ته واضح دي د پی کې 15 شپته مینا د ضلع 400 نه او د ان 15 ضلع 400 نه د قامي او د صوبایي اسمبلی امیدوار دي کلینی انتخابي نشان دي دغه موقف لري دغه غوښتنه لري چې مال تاسو وټ راکې تاسو ستونزې چې کم دي هغه مسایل به حل کو الف خان شیرپو صاحب یو ډیر مهم سوال خلک وروړي زمونږ 400 یو زرخیز ازمکه ده او زمیداران د ډیرو مسلو سره مخ دي تاسو منې د نن د کولاډیر نه د سړیرو پورې د چا خبره چا غنم قدرې نه دي کړلې ټول پلاټینګ روان دي ټول ازمکه خرسيږي د زمیدارانو دغه مسایلو په حواله مو منشور دي ګوره یو خدای ډیر قانوني کار دی دی باندې سټریکټلی دغه راغلی چې زریز مکه دا بنه خرسه په دلته کې انتظامیه شته د توجه نشته بل چې زمون کوم د زراعت دفتر دی هغه کې ماشينری زړې شوي دا ولې په کار ناراضي دا زمیدار ته ولې نه ورکړي کیږي زمیدار نه په مختلف دغه کې چاندیم ټولېږي هغه هم په دغه ناراضي خور راشي د 400 په خوره کې چې کم کرپشن شوی دی چې په 3100 باندې بوره ده او دوی په 4000 باندې خودلې ده نو دغه شان د افسران چې کوم دي د زوړندول په کار دي چې د دې زمیدار سره په زمیداری په 4000 په مارکیټ کې چې کوم دي په 3100 باندې را دومره لوی ظلم په دې 400 کې په درې سلور میاشتو کې شوی دی ټول په چپتي په سرکاري اداره کې دا ګور دا خبره زما په دې وخت کې په دلبر نیوز کې الحمدلله خبرونه چلیږي سلمان شاه تاسو نیوز کاستر زه خپل کمپاین کوم خو دې مایک مالی عزت راکړي مایک مالی عزت راکړي خپل ریپورټینګ کوم ان شاء الله ام پی ای به ما خو ریپورټینګ به مته بجې خلک په دلبر کې اوري او د خیالي پورز می پروګرام دی د خلکو تبکې نه ما روره دا کار کولی شم دا نشم کولی دا کولی شم دا نشم کولی یو د اواز کار دی ډیره مسلې چې کم دي کنه دا په خبره خلکیږي یا د ادارو چې کم کار دی په کار چې وي خپل کارو کی چې نه کوي نو زما به جګړې ډیره ادارې ما په دې نه خوخي جګړه مې په دې وچې سیوا زه د نوکری منم خو نقری دې نه منم کنه سیبا ته دا تنخواه چیلې زما په سره لې زما د ټیکسونو نه زه یو شمېر ټیکسونه ورکوم ما ته د بجلی نشته لس زره زه بیل ورکوم ما ته ګیس نشته یار د 2019 نه واله 2024 شو خلکو چې کم دینه تروسه کنیکشن د ګیسو نه لګاو دلته د بنظیر انکم سپورټ پروګرام زما د ډیرو غریبانو خویاندو میاندو هغه بلاک شوی دي هسې به سبلاک شوی دي ځکه چې دا د غجرو ته لاړ شي یاره غریب ځان له مزدورو کی او کنه تا د ټول ورځ تیره کی دا احساس پکار دی موږ د خلکو ته وایو چې ګیام خرڅ کړي دا کباړم خرڅ کړي دي آیسکریم وګاړم خرڅ کړي دي په سیکل او مخبار خرڅ کړي دي په سر باندې چولی خرڅ کړي دي په سر باندې وګي خرڅ کړي دي په مصری خانه کې امکار کړی دی مونږ سره احساس دی مونږ دا نه وایو چې د ماته سلام ونکړو د ماته دونه کو د چا به موټ ټیک نه وي څوک چې کم دیر سړی په خپل خوله کې ډوب دی خو زه دې خلکو ته چې پاتمه پرورې باندې چوټي وکې د 15 کالو لپاره ځان ما سره غاڼه کې ان شاء الله د خپل حلقې خلکو ته وایم چې را نو مایوسه کېږي نو نور په 400 کې مم چې کم زه تر رسایي وي دا دلته زمال خچ کماده دي کې سلور تانیم دي کې ډي سیم دي کې ډي پی اوم دي کې دا ټول خلک دي د دې ځنه ټوله ذله جوړيږي د چا چې رشتہ د پی کې 65 کې ټلیفونونه ورته کې په خپل ورشه چیرورا الف خان دی یو خدای حضور صلی الله علیه وسلم د عاشقانو پاټه سره تعلق ساتي یو یې له 15 کاله پر ریډیو چغي وخلی په سیلاب کې راته د شپې به ما جوټي والي یک دم بزر اویخ شم سلمان شاه کله کله برانه یو 2 بجو کې تلامړي بالکل او تاسو شپې کړي او ما شپې کړي دي 2010 سیلاب کې ما چې کم پیکج تقسیم کړي دي دا یو پیکج قیمت 3000 روپے و 3000 هغه کې ما په بوجو روجي ورکولي په بوجو ما وړو ورکړي دي دغه شانتي دا 15 دا دړیز چې کم دي دا به مغه ټیم ورکاو نو هغه 2010 بیا دا بل چراغي تحریک لبیک لخواجه کم دي ما د کروڑا روپو سامانونه خلکو ته می کټونه ورکړي دي تنبان می ورکړي دي بسترې می ورکړي دي کپڑے می ورکړي دي خوراکي توکي می ورکړي دي نو دا خو لمن سره وزارت نو او دا خلکو چې ډیرو دغه وسیله شوی ما خلکو په مې اعتماد کړی دي بیا یو سازش شو کو ایس پروش رات باندې دونه غټ سازش کو چې یو ډیر د بدنامولو یو غټ کوشش راته وکړو تنظیم راته جوړ کو چې ما یې 400 کې ایس پروش منم نه هغه راته تنظیم جوړ کو چې یو سړی د میاشتې 30 کروڑ ګټي دی بچت ته دا زما په 400 کې د انټرنیشنل ډرګ مافیا ده
30 کروڑ د میاشتې هغوی سره ما ډغر وواله الحمدلله تر اوسه ژوندی یم او دغه الیکشن ته هم پکې رالمه نو زه دې خلکو ته دا وایم چې تاریخ کې به ما خو فیصله وکړله میدان ته مې رو د انګل پریشر مې هم برداشت کړ غصې مې هم برداشت کړې خلکو خفګان مې هم برداشت کړ داسې خلک راته ټلیفون نه کوي یاره ورته شته چې د الف خان نه سیټ ګټي خو زه دا نه دغه نه کومه چې زما چا سره بدي ده دا ټول سیاستدانان دا زما رونه مشران دي خو دوی تاسې یو سیمپل ورکوم چې لږ کار ورته وښیم چې د ایم پی ای کار څه دی په کمیشنونو باندې څه کېږي زه هم په کمیشنونو باندې د شابړ سره لږ شانتې بند دی یو کرین بوتل دی هغه زه راړول دي خو لږ اوس اوبه رازیاتې شوې که نه نو په ماجوکي به اوبه ورغلي وي دا دې غټو خلکو ته نه دي معلوم لږ په کرین باندې هغې ته خوره راخېجول دي او دغه بندول دي خدای دې نه کړي خو اوبه لږې رازیاتې شوې نو زما ماجوکي ته بیا راځي نو زه هغې خلکو ته یم چې هرې پارټۍ سره یې انا زه ته په خپل ځای دا یو ووټ چې کوم دی دا په پاکستان چې جوړ شوی دی او کله نه انتخابات شوي دي نو جمهوري خلکو د 400 تحفې مې درته وښودلې د 400 سوچ وکړې د 400 د ترقۍ او سوکالۍ سوچ وکړې او خو بیا په ملک په سطح باندې کوې نو بیا درته یم چې تحریک لبیک شانتي منشور یوې ډلې سره خو هم نشته چې کوم تحریک لبیک وړاندې کړی دی بل په یوټیوب باندې ورکه حافظ سعدالدین رضوي صاحب چې مرکزي مشر دی تقریرونه دې داخل کووري په تقریر کې دې راته لالچ را پیدا کی سپین او ډاګیزې خبرې کوي د چا ټوټیزم نه کوي د صرف د الله نه یریږي او د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم په شان کې د ګستاهانو په ضد باندې او د قرآن په آیات باندې چې کوم دی بیا د خپل تقریر خبره مخکې بوزي او وایي چې دا به کوو او دی کړي دي په ماضي کې کړي دي یو سړي نه وي کړی نو بیا صحیح ده هغه ثابته کړې ده نن پیپل پارټي مسلم لیگ نون دا ټیکټونه ولې لیټ ورکړل د دې د وجې لیټ ورکړل چې دوی تحریک لبیک ته ناستو چې موږ سره اتحاد وکړي زما سره په حلقه کې پینه کې 2 صوبایي سیټونه خالی دي زم نن اتحاد کولی شم کنه چې وړوکی وټ په تاله در کوم تاله به غواړم غټ وټ ته ماله راکه زما د پارټۍ منشور نه دی نه د غلو له وټ ورکوم نه د غلو وټ اخلم زبردست یو سړی دا وایي چې ته به بره په چا خرڅېږي نو برم په چا خرڅېدل نشته خو په عمل کې زمونږ حکومت راغی تر هغې چې کوم دی نو د چا دغه نالو چې ما خو دې حکومت کې خو زه پاتې شوم که نه دې پارټۍ سره خو مې اتحاد کړو که نه زمونږ به دغه خبرې نه وي واضحه پالیسي م ده چې د دې خلکو سره یو سړی وي هغه سړي سره اتحاد کوو چې زمونږ منشور سره چلی زمونږ سره خبرې مني چې دا کار به کوو دلته کې ډېرې ګستاخۍ شوې دلته دین ته خطره ده دلته اسلام ته خطره ده او الحمدلله پښتنو کې مسلمانی شته دي نو بیا د هغې دپاره تحریک لبیک چې کوم دی د الله په ځمکه د الله نظام غواړي دین تخت ته راولي نو کرین نښه د یاد وساتي دغه کرین چې کوم دی نو دغه علاج ډېره مننه 091655093 پوره اوه اته منټه را سره پاتې دي پروګرام دلبر رادیو 400 ماته ویل کېږي سلمان شاه ډېر محترم الف خان شیرپو صاحب را سره پروګرام کې برخه اخلي نن چونکې د دوی دا راتګ موږ دپاره ډېر قابل احترام په دې وجه دی چونکې زموږ ملګري دی یو ډېر کار ډېر زیار ډېرې منډې ترنډې وښلې دي د ان ای 15 نه د قومي اسمبلۍ امیدوار د انتخابي نشان کرین دی او دغه نه علاوه په ان ای 15 شپېتمه باندې د صوبایي اسمبلۍ د خیبر پښتونخوا په دغه الیکشن کې برخه اخلي او دغه اسمبلۍ د امیدوار جوړېدو لپاره هڅې او کوششونه کوي غوښتل مې چې تراخه خواږه ټول سوالات دي وکړو ځکه چې د پروګرام شروع کې ما تاسو به اورېدلي وي د الف خان صاحب نه دا تپوس وکړو چې یاره منشور دی څه دی کې به څه نو څه کول غواړي څه رایه ده بله دا چې مونږ کله چاله ووټ ورکوو ما د دې نه اولنۍ ګنټه چې کم سات ما تیر کړو پای کې ما دا خبره وکړو چې یاره تاسو یو سړي له ووټ ورکوئ نو هغه کې فیورټیزم څه پکار دی تاسو ولې ووټ ورکوئ لکه سلمان شاه تاسو واورئ الف خان شیرپو تاسو واورئ طوفان صاحب تاسو واورئ د دې وجه څه ده اورئ ولې او سپورټ کوئ ولې لکه زه همیشه دا وایم په سوشل میډیا یا په ریډیو چې یاره پاک خلک به پاک خلک خوخی سم خلک به سم خلک خوخی نو پکار دا یو ټینیور دی 76 ساله چې کوم نظام تیر شو کوم ټینیور تیر شو د پاکستان په ولس سره سره وشو وغار ستاسو ولیدل دغه زمونږ پیغام دی چې انتخابي نشان د دې چې کوم انتخابي نشان دی هغه کرین دی الف خان شیرپو صاحب دا مطالبه لري چې په ډېرو ځایونو کې به زما ایجنټان نه وي زما ملګری بنوي ځکه چې سیاسي پارټۍ ډېرې دي انتخابي امیدواران ډېر زیات ولاړ دي او ډېرو ځایونو ته به زه درون رسم نو په دغه وجه تاسو نه بخنم غواړي ایډوانس کې دنه بخنم غواړي او کرین نښه غواړي چې تاسو مفر لګوئ ما یو خبره کوله که ډېر خلک به وایي چې یاره سیاست او بیا پارټي که نه نو چا به وي الف خان د دې پارټۍ دی چا به وي دې پارټۍ دی ما صحافت کړې او ما داسې یو پارټي خوښه کړله چې د هغې پارټۍ دلته کې
لا سشته دی نه الیکشن یې نه دی کړی صحیح خو هغه پارټۍ زه خوښ کړم دا زما لپاره ډېره د فخر خبره ده چې د هغوی ډېرې زیاتې قربانۍ دي نو زه د هغه پارټۍ ډېره زیاته مننه کوم او بل محمد امین باباجي صاحب ډېره ستره هستي د هغې حلقې نه ګوره دلته کې به تا کتلي وي چې دلته ټیکټ به یا پلارلي یا به زویلي یا به ترالي یا به دالي هغوی ما د خپل کور حلقه راکړه په مې دومره لوی اعتماد وکړ زه ډاکټر محمد شفیق صاحب ډېره زیاته مننه کوم او پي کې 90 خلکو ته وایم چې دغه اسمبلی ته ورسوي بل خبره دا ده چې ته وګوره دا پارټي ما ولې خوښه کړه دې پارټۍ کې دا وي چې نوم یې مسلماني خدمت یې وکړه زبردست د نورو پارټو کې دا وي چې مشر به تاله انسټرکشن درکوي چې دا پڼ بدلته لګېدا او په دې محله کې لګېدا او په دې محله کې لګې په دې محله کې زما کارکنان زیات دي په دې کې مې کم دي تحریک لبیک کې دا خبره نشته دی چې زه په دې کې چې کم دنو خپل پردی وکم نو په دې لحاظ سره ماته یو ډېر ښه چانس دی چې زما له کوم خلکو ووټ راکوي نو په ما د چا قدغن نشته د دې خلکو خدمت په د دوی په دورشل باندې کیږي د دوی د ټول کلي به کیږي چې ووټ راکړي دی خو نه دی راکړی د دوی د ټول کلي به کیږي انشاءالله دا پکې نه چې دا د پارټۍ سره مې لګي او د ډما ټولو سره لګي خو نه مې لګي نه چې کوم دغه ایوانون ته لاړ شي او د دې قام خبرې نه کوي نه هغوی سره مې لانجې راغلي د هغوی سره مې خبر راغلي او نن سبا غوړ سړي خپل پیج جوړ کړی دی دا همدغه چهرې دي کنه موږ نظام بدلو دا څومره خلک چې اسمبلی ته تلي یو ښکلی تقریر دې راته وښیي چې د اسمبلی په پلوري د 400 د خلکو دپاره کړي یو کس راته یو تقریر خو وښیي کنه د سوشل میډیا له دې ورکي دا دومره کلونه شو د اسمبلیو ته موږ د امپیګانو ایمنګانو لیدل ما ته د یو تقریر وښیي دلته کې ګیس سنجي پمپونه بند شو ورشه رشکې ودرېدې ګاډي ودرېدل کورونو کې بیا ګیس نشته دلته کې خلک وایي ما د له پیپ روړو یو سړی د 15 یونین کونسل په یو یونین کونسل باندې خرڅي زه بیا په هغه اعتماد وکم دا لکه خبره ده ته ماته د ګیس پیپونه روړې ګیس شته دی نه نو په پیپونو سو په پیپو خلکو ته کندې کړي دا چې اګرا ګوره اګرا کې په خلکو کندې کړي دي د ډیرو په کې لاس پې ماته شو بیا د کلی خلک لګي شو کندې بند کړي په ډیرو ځایونو کې داسې کندړې کړي دي او هغه د ګیس محکمه هغه ته توجه نه ورکوي ښه پوسیده تارونه دي دې کې کمیشن نشته نو ځکه د ګیس او د بجلی کار ته دا خلک دغه نه کوي تا به کتلی وي د سکول د پاسه دویم چت ولې نه جوړي ټیکدار وایي ما ته به کمیشن نشته ام پی ال هم نشم ورکولی ځین چې په دغه سکولونو باندې برابر بلډینګونه جوړ کړم چې دا نور ته باړو اجد نه نور ته څه ډیر مننه تاسو کوم او تاسو وخم قیمتي بالکل ټیم را سره ختم دی دا راته وای چې ډیر زینو ته تاسو نشئ رسیدي خو د دلبر رادیو د لارې تاسو لکونه خلک دی وخت اوري هغه خلکو له مؤخرنی پیغام څه دی سلمان شاه به دغه ورته چې نه به نه جوړوي چې الف خان شیرپو په خپل نه دراغلی الف خان شیرپو ما سره نه دی ملو د 15 کالو خبره ده دې ټیم کې رورولي رشتہ داری خانزم خان دی مجری تراغي دې کړي دی هغه کړي دی خار چاته کوي چې سره جنگ جګړه مکوي دا سیاستدانان هم تاسو سره وعده کوي په دې تقریرونو باندې او موږ ټول عمر په دې رادیو باندې دوی دا وعده هم در یاد کړی او موږ هم ته دلته ته موږ هم سوګند اغستې دي خو به نه دي کړی خو چې دغه ځای ته نو بس صرف د وای چې الف خان شیرپو په دې رادیو را لکم خدمت کړي دا کرین نه خده او راشه دا کرین علاج دی او په دې کرین باندې ټاپو هم مایوس کېږي ورانه او انا عزت پدې کې مکوي ریاست بالکل بعض پاټو سره ظلم کړی دی زیاتې کړی دی خو دغه نه د خپل حلقې ترقې ته وګورئ ان شاء الله د یو ټرکیندوانو د پاره یو چاکو کاپی دی چې زه ورته ناستم ما د ولی خان خبره چې په دغه اسمبلی کې ورته ناستم نو پارام سپیکر ته به وایم چې سیبه زه د قام دې اسمبلی ته سره را لېږلې ما ته وایي زه څه کولی شم زه چې قام له ورکولی شم نور د ترقي چې کومه ده دا د قام مخ دی ټرانسفارمر بجلی دا زه یم چې زه د خلکو له وسایل وروړم صدریاب دی چې دې کې یو ښکلی پکنیک سپاټ جوړ شي چې خلک د پښتونخوا یو ډېر غټ دغه دی خیالي دی چې دلته کې په دې ځای کې زه پنډونه ولګوم چې خلکو ته وسایل د روزګار مواقع ورته میلو شي او دا ډېر په لږو پیسو د پاغه کمیشنونو باندې کیږي چې لږ ځای ښکلی ځای جوړ کړي او خلک راځي ولته کې کینی نن په دومره وختو کې صدریاب دا د خلکو په چاندو باندې په خپل باندې د ځان تار سکی سیلابونه یوړل وینو غړې دا علاقې کنه ان شاء الله دې خلکو ته مې دا خواستي چې دا ټیم دی دې ټیم کې انا زد کینه بوز ختم کې او کرنټ څنګه ډیره خبره خلک چې دا مونډا نو باسم کوم چې سلمونه تاسو ډیره مننه ما نه بل ورته چاته پوزو کو روانه کې اداره ته وای چې الف خان شیرپو وای چې راځه الیکشن ته ودرېږم سم رامې دې مې یاره نور خو دې نیم خبر خو دې راته وی چې الیکشن مې کله وګټنو تاسو ټول به کرن کې چکر دل در کوم دا خبره نه وته کنه بهر حال ډیره من طوفان سب ډیره مننه خوشاله آباد اوسه تاسو ډیره مننه ثانک یو سو مچ خوشاله آباد اوسه اوریدونکو ملاقات پروګرام کې ډیر محترم الف خان شیرپو زمون ملګری دی او فیض الله پیز وای چې ماشاءالله اور او به یو ځای شوی
سلامونه قبول کړي. نو ډیره مننه، خوشاله اوسئ اوریدونکو. پروګرام کې داسې الفاظ زموږ د خولې خطلي، تاسو په خپه شوئ نو بخښنه غواړم. ملف خان شیرپو یو ډیر ښه میسج ورکړ چې دا سیاست دی، نن به یو سبا به نه یو، خفګان مه کوئ، تاسو سره یو چانس دی چې تاسو فیصله وکړئ. نو د ان 15 نه محترم الف خان شیرپو زموږ ډیر ښه ستر ملګری دی، هغه د قومي اسمبلی امیدوار دی او دغه سره په پی کې 15 شپې په 65 باندې د صوبایي خیبر پښتونخوا اسمبلی امیدوار دی او دغه غوښتنه تاسو نه لري چې 8 فروری باندې د کرن په نخ باندې تاسو مهرونه ولګوي. الف خان شیرپو کامیاب کې 13 ژوند ځان د پاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. په لویلا مسپارم د لویلا پامان.